جنت د الله د خوشحالو ځای دی. د ټولو خوشحالو انتهای په جنت کړې ده، او جهنم دا د خفګانونو او د جړا ډک ځای دی، او د ټولو خفګانونو انتهای په جهنم کړې ده. نو الله دې زموږ د ټولو جنت نصیب کړي او جهنم نه دې الله موږ ټول وساتي. جنت نن درې خبرې کوو. یو د جنت متعلق یو اخیری جمعه ده، او دریم د سرسایه متعلق. جنت پلنواله خدای وي دومره پلن دی دا جنت لکه ځمکه اسمانونه چې دي. وجنت عرضها السماوات والارض. او خدای وي اعدت للمتقین، دا مې د متقیانو لپاره تیار کړی دی. او تقوا چې انسان کې پیدا کیږي هغه د روزې په برکت سره پیدا کیږي. خدای وایي روزه مې ځکه فرض کړې ده چې تاسو متقیان شئ، لعلکم تتقون، چې تاسو متقیان شئ، پرهیزګار شئ. نو د روزې اصل مقصد هغه تقوا ده، چې انسان کې تقوا پیدا شي، انسان متقی شي. او متقی انسان لپاره خدای جنت تیار کړی دی، اعدت للمتقین. حدیث قدسی دی، الله رب ذوالجلال فرمائی اعددت لعبادی الصالحون. وی ما دی صالحانو بندگانو لپاره داسې نعمتونه تیار کړي دي. صالحین کوم خلکو ته وایي چې هغه د حقوق الله او د حقوق العباد خیال ساتي. داسې نعمتونه چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې هغه نه سترګو لیدلی دي. ما لا عین، عین دا النکره ده، په سیاق د نفي کې واقع ده، عموم طرف ته اشاره ده چې د هیڅ چا سترګې هغه نعمتونه نه دي لیدلي. هیڅ یوې سترګې هغه نعمتونه نه دي لیدلي. ولا اذن سمعت، او نه غوږونو اورېدلي دي. ولا خطر على قلب بشر، او نه د یو بشر په زړه کې د هغې خیال او تصور راغلی. داسې نعمتونه الله جل جلاله د متقی انسان لپاره تیار کړي دي. او رسول الله مبارک فرمایي وایي که تاسو غواړئ نو اقرأوا ما شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. د دغه آیت کریمه تلاوت وکړئ. یو نفس تم د هغې علم نشته دی کوم نعمتونه چې الله جل جلاله د انسان لپاره تیار کړي دي. نه پیغمبر ته، نه ولی ته، نه یو بل انسان ته د هغې علم شته. نو جنت دا د خوشحالو ځای دی. جنت کې همیشه به خوشحالي وي، خفګان به نه وي. جنت کې هغه نعمتونه دي چې هغې باندې فنا نه راځي. د جنت خوشحالی همیشه خوشحالی، هلته خفګان نشته، هلته بوډاوالی نشته، هلته ارمان او افسوس نشته. نو جنت د خدای د خوشحالو ځای دی. فی صدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. خدای وایي په جنت کې به داسې بیرې چې بې ازغو به وي. فی صدر محدود، بیرې بې ازغو.
وطلح مندود او کیلې جخت جختې داسې بیرې چې یو بیره به د یو منګي په مقدار باندې وي د شاتو نه به ډېره خوږه وي د کوچو نه به ډېره نرمه وي مزیدار خوندوره به وي بې ازغو ازغي به پکې نه وي نو ته به وې چې دا دومره غټه بیره وي د منګي په مقدار باندې دا به خورې څنګه نو ته به هم دومره نه یې ستا قد به هم د حضرت آدم علیه السلام د قد برابر وي او حسن مری د یوسف علیه السلام د حسن په شانتي وي اخلاق به د انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې وي الله به عجیبه عجیبه نعمتونه الله رب ذوالجلال د انسان لپاره تیار کړي نو خدای وایي فی صدر محدود وطلح مندود کیلې جوخته جوخته دومره ده کثرت سره په دې بوټي باندې کې دا کیلې ځړندې چې دا بوټي به را وکړې وي وظل ممدود اوږده اوږده سوري یو څانګه د جنت د بوټي هغې چې کوم سوری وي حدیث پاک کې راځي چې سل کاله تیز رفتار اس د هغې لاندې مزل وکړي هغه انتها ته ویلو ورسي وماء مسکوب او اوبه مزیدار پاک خالص اوبه به د انسان د اشارې مطابق به دا اوبه ګرځي د اوبو نهرونه وي د شرابو نهرونه وي دا شان د پیو به نهر وي او د شاتو به نهر وي او دا نهرونه به د کوم ځای نه راغلي وي دا به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راغلي او به د هر پیغمبر کور ته به یو یو کنیکشن تلی وي او د دغه ځای نه به یو یو کنیکشن د پیغمبر علیه السلام هر امتي کور ته تلی وي نو جنت کې دا نعمتونه الله رب ذوالجلال دا چا دپاره تیار کړي دا یې د دې انسان دپاره تیار کړي دي الله وی فی صدر محدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکهة کثیرہ ډېر میوې به وي هر قسمه میوې به وي لا مقطوعة ولا ممنوعه نه به ختمیږي او نه به پې څه بندیز وي د دنیا د میوجات د موسم په بدلیدو سره ختم شي یا مالک د بندۍ چې لکه باس نورې به نشو کې لیکن د جنت میوې خدای وایي لا مقطوعة ولا ممنوعه نه به ختمیږي او نه به پې څه بندیز وي یو سړی به داسې حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې حیرت کې به ناست وي سوچ فکر به کوي ترمذي شریف حدیث دی وایي یو جنای به راشي او داسې په ملا به ورته لاس کېږدي په ملا به ورته لاس کېږدي نو چې دی ورته داسې شاته وګوري نو هغې چې کوم اننګی دی په اننګي کې به دته خپل مخ ښکاره شي دومره حسن جمال هغه حورو لی الله ورکړی دی نو دی به ترېنه تپوس وکړي چې من انتې ته څوک یې نو هغه ورته وایي چې انا من المزید زه یو زیاتي نعمت یم چې الله تعالی درکړی نو دی پوښي چې دا خو زما بیبي ده
دومره لوی لوی نعمتونه الله رب ذوالجلال د انسان لپاره تیار کړي دي نو حدیث قدسی دی الله فرمایي عادت العبادی الصالحون ما د نیکانو صالحانو لپاره داسې نعمتونه تیار کړي دي چې ما لا عین رأت چې هغه نه سترګو لیدلي دي ولا اذن سمعت نه غوږونه اورېدلي دي ولا خطر علی قلب بشر نه د انسان په زړه کې د هغې خیال او تصور راغلی دا نعمتونه الله پاک په څه باندې ورکوي